دا ملګری تپوس کوي چې د سفر په دوران کې د سحر سنت پرېښودل جایز دي او که نه دي جایز. نو جواب دا دی چې د سحر سنتو تاکید په احادیثو کې د نورو سنتو په نسبت ډیر زیات راغلی دی، بلکې احادیثو کې دا هم راغلی دي چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په سفر یا په قیام کې دا سنت نه دی پرېښودي، نو د دې پرېښودل نه دی پکار. که د سفر حالت وي هم نو 2 رکعاته سنت دي، په هغې باندې دومره ټیم نه لګي، نو د سفر په حالت کې هم د سحر سنت پرېښودل نه دی پکار جي. دا ملګری تپوس کوي چې د سحر سنت بندنه قضا شي نو دا به څه ټیم قضا کوي؟ فرض پسې به متصل بعد قضا کوي او که د اشراق نه پس به قضا کوي؟ نو جواب دا دی چې کله د سحر سنت پاتې شي نو اصولی طور د دې قضا نشته. البته د امام محمد رحمت الله علیه قول دا دی چې د دې قضا شته. نو که څوک د دې قضا کول غواړي نو بیا به د نور د فارغېدو نه پس د دې قضا کوي. د فرض نه بعد د دې قضا جایز نه ده. دغه شانتې د نور خطو په دوران کې دغه 15 منټه چې کوم وي نو په دې کې هم د دې قضا جایز نه ده چې کله نور راوخیږي او فارغ شي نو که بیا څوک قضا کول غواړي نو دغه ټیم به قضا کوي، او که چا قضا ونه کړه نو هم څه مسله نشته جي. دا ملګری تپوس کوي چې یو والد صاحب وفات شي او د هغه زامن هم وي او لوڼی هم وي او هغه لا جایداد نوي تقسیم کړي، نو د دې لوڼو په دې جایداد کې حصه کیږي او که نه کیږي؟ نو جواب دا دی چې پلار کله وفات شي نو د هغه چې کوم اولاد دی، که هغه لوڼه دي که هغه زامن دي، نو د هغې حصو په مقدار کې لږ فرق شته. چې د زوی سوره حصه کیږي نو د لور د هغې په نیمه باندې حصه ده، خو لیکن په استحقاق کې او په حقوالی کې هیڅ قسمه فرق نشته. څنګه چې د لونو د زامنو حق دی دغه شانتي د لونو حق دی، او د دوانو حق کې فرق کول دا جایز نه دی، بلکې رونو له پکار دی چې څنګه خپل رور له د ایسی ورکول هغه فکر کوي، نو دغه شانتي خپل خور له د ایسی ورکول هم فکر پکار دی. دا ملګری یو تپوس کوي چې یو پلار په خپل ژوند باندې زامنو له عیسی ورکی او لونه محرومه کی، بیا هغه پلار وفات شي نو دغه لونه د خپل ورونو نه مطالبه د پلار د جایداد کې د عیسی کول شي او که نشي کولی؟ نو جواب دا دی چې د پلار د پاره دا کول چې هغه خپل جایداد په زامنو کې تقسیم کی او لونه محرومه کی، نو دی باره کې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث ته مشکات شریف کی روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کم یو کس خپل وارث د میراث نه محرومه ک، الله تعالی به د جنت د حصې نه محرومه کوي. دومره لوی وعید دی، او دا د جهالت یو تصور نن زمانه کې موجود دی چې خلق زامنو له حصې ورکی او لونه محرومه ساتي. نو دا ډیر لوی ګناه دی. خو باوجود د دې کچری یو سړی خپل زامنو له حصہ ورکړه او جدا کړه ورته ځمکه، دی خبرو ته به زما تاسو خیال کوئ، ځمکه ورته جدا هم کړه، قبضه ورله ورکړه، نو دغه زامن د دغه حصې مالکان شو. بیا د پلار نه پس د اسلامی قانون مطابق د لونو په هغې کې حق نه کیږي، او کنه صرف د هغې په نوم باندې انتقال کړی، د زامنو په نوم باندې جدا کړي ورته امني او قبضه ورله امني ورکړي، نو بیا د پلار د مرګ نه پس دغه ځمکه د زامنو نه ده، بلکې دا به د مړي په ترکه کې شماریږي او په دې کې به د تمام ورثاو حق وي. دا ملګری تپوس کوي چې کله بنده موس کې صف جوړی نو که برجای په صف په درمیان کې راشي نو دا صف جوړول جایز دي او که ناجایز دي؟ نو جواب دا دی چې دا صف جوړول جایز دي. که برجای میس کې راشي نو څه مسله پکې نشته، څه حرج پکې نشته. دویم تپوس دی دا کوي چې په زړه کې د قرآن پاک تلاوت کول چې ژبه او شونډې نه خوځي نو دا جایز دی او که ناجایز دی؟ نو که دا صورتحال موس کې وي
نو موږ کې خدا سي قرائت جایز نه دی، دا موږ نه کیږي. او که د موږ نه بهر وي نو دیته تصور قرآن یا تصور قرائت ویل شي. نو د تصور د تلاوت ورته ثواب ملاویږي، خو لیکن تلاوت د ثواب ورته نه ملاویږي. تلاوت دیته وی چې بنده جبه اومو خوځي، شونډې اومو خوځي او سناس आवाज هم د خلینا راوځي. جی دا ملګری تپوس کوي چې کله امام جهري منځونو کې په تیز आवाज سره قرائت کوي نو تمام حروف د خپل مخارجونه په صحیح طریقه باندې ادا کیږي. خو چې کله بنده ځان له مسکی نو تمام حروف هغه شانتي د مخارجونه نه ادا کیږي. نو د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې په سری مسکی دومره قرائت کول ضروری دی چې بنده خپل आवाज په خپل باندې اوري، شونډې خوځي. نو که په دې وخت کې د خپل وس مطابق د صحیح قرائت کوي او د جهري مس په شانتي تمام حروف د مخارجونه نه ادا کیږي نو د مز جایز دی، منځ کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې د ماښام د مز نه پس 6 رکعاته اوابین یو کس کول نو 2 رکعاته اوابین پسې چې هغه کې ناسته په قاعده باندې نو په هیر سره 3 رکعات هغه پاسېده نو سره 4 رکعات وکړو. نو آیا دا 4 رکعات اوابینو کې وشو او کنه دا عام نفل شو او دی به اوابین 6 رکعات نور کوي؟ نو جواب دا دی چې په داسې قسمه صورتحال کې دا 4 رکعات اوابینو کې شمار دي. 4 رکعات اوابین د دوه شو، دی بصیر 2 رکعات اوابین نورو کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې کله بنده کوی کني او هغه کې وبن راوزی نو سورۃ یاسین باندې وبدم کی او هغه کوی ته توی کی نو بیا هغه کوی کی کوبراشین په دغه وبو باندې واشروم وغیرہ کې ردی استعمال څنګه دی؟ نو جواب دا دی چې کومي سورۃ یاسین باندې دم کړي شوی وبدي هغه کوی ته لاړې نو هغه وبو هغه سره ختم شوی، ځکه چې هغه وخت کې خو کوی کې وب نه وي، دا هغه نه پس نور وب راوتی دي نو واشروم کې هغه وب استعمالولو سم مسله نشته. جی دا ملګری تپوس کوي چې په مجلس کې د الله تبارک وتعالى ذکر کول په داسې طریقه باندې چې یو سړی خبرې کوي او میس کې چې کوم وقفه راځي نو په هغې کې د الله تعالی ذکر کوي نو دا جایز دی او کنه؟ وی د یو ملګري نه منګه اوریدو یا غي وی چې په داسې طریقه باندې د الله تعالی ذکر کول د سره الله تعالی ناراضه کیږي. نو جواب دا دی چې د الله تعالی ذکر دا 2 معنی لري. یو دا چې د بنده په زړه کې هر وخت د الله تعالی طرف ته دیهان وي، الله تعالی طرف ته سوچ وي او دا گردش هر وخت ذهن کې خبره کوي چې د الله تعالی په کم کار باندې به ناراضه کیږي، په کم کار باندې خوشحاليږي. نو دا ذکر خو 24 غنټې پکاري، مسلسل پکاري. د 24 غنټو نه مراد مسلسل دی. او دویم نمبر د جبه ذکر دی. نو دا جبه ذکر د دې لپاره یو هغه ذکر دی چې کوم حضرات صوفیا او مرشد حضرات خي نو هغه چې په کومه طریقه باندې خي نو په هغه طریقه باندې پکاري. او د دین علاوه کې یو سړی عام ذکر کوي سبحان الله و لا اله الا الله و درود شریف وای نو مجلس کې ذکر کول، چا سره خبرو دوران کې ذکر کول، په دې کې څه قباحت نشته. جی دا ملګری تپوس کوي چې کله مړی قبرستان ته د دفن د پاره اوړي نو قبر خوا کې کټ خکته کی او مړی خلکو ته خي، انو په شریعت کې د دې قتل څنګه دی؟ نو جواب دا دی چې مړی زیارت کول او مړی ته قتل دا جایز دی، که په کور کې وي، که په مقبره کې وي، که په جنازګاه کې وي. ان چې کوم کسانو ملاقات نه کړي یا کم کسان قتل غواړي نو په دې کې څه حرج نشته. البته به طور خاص د دفن نمخ کې قبر خوا کې مړی ټولو خلکو ته خول دا په شریعت کې څه حکم نه دی. که د ځان نه چا جوړ کړی وي هغه جدا خبره ده. په شریعت کې د دې څه لازموالي والا حیثیت نشته. البته که داسې څوک ملمانه راغلی وي یا د هغې مړي رشتہ داران وي او هغه دغه موقع لره ورسی او هغه مړی نه لیدلې نو هغلته کې هغه مړی راکوزول او هغه ته خولو کې څه حرج نشته. خو لیکن دا لازم ګڼل او ټولو کسانو ته مړی خول شریعت کې دا خبره د دې اصل نشته. جی دا ملګری تپوس کوي
چې د دینی رور باره کې موږ ته لږ معلومات راکړي چې په شریعت کې د دینی رور څه حیثیت دی. نو جواب دا دی چې کله نکاح تړل شي نو عموما زنانه په خپل باندې د نکاح والا مجلس ته دا غي حاضرېدل مشکل وي او بل د حیا د وجنه هغه په خپل باندې د نکاح والا الفاظ نشي ویلې. نو شریعت دا غي د پاره دا یو سہولت راو باسل دي چې هغه د نکاح د پاره یو کس خپل ځان په ځای باندې وکیل جوړ کی. نو چې کله د نکاح موقوي نو زنانه اولګي او خپل نکاح والا اختیار هغه یو کس لور کی. په شریعت کې دغه کس ته وکیل ویل شي، پښتو کې ورته منګه دینی رور وایو. نو د حیثیت صرف د وکیل دی، بس د چې د زنانه هغه الفاظ په مجلس کې ادا کړل نو د او د زنانه دغه تعلق ختم شو. کچره دغه کس اجنبي نو دی به اوسم د دې نه پس به دستور اجنبي وي. انو بیا د لپاره د زنانه سره خبرې کول، د زنانه سره مخ لګول دا ناروا او حرام دي. او کنه دغه کس د مخ کې نه د زنانه سره رشتہ وا، مثال په تور د زنانه د خور وا، لوري وا، یا رویرا وا، یا خورزه وا، نو هغه رشتہ به برقرار وي. د دینی رور دا په شریعت کې سرشتہ نه ده، د دې په شریعت کې هیڅ قسمه حیثیت نشته. لہذا زمونږ معاشره کې د زنانو دا رویه او د نارینو دا رویه چې کله هغه په نکاح کې د یو زنانه وکیل جوړ شي نو بیا هغه زنانه هغه خپل خور حسابي او دغه زنانه دغه سړی خپل رور حسابي او خپل میس کې د رونو خويندو والا تعلق ساتي، د پردې اهتمام نوي، د یو بل سره د میلاویدو نه سره رکاوټ نوي. نو په شریعت کې دا حرام او ناروا دي. د دې د هیڅ قسمه رشتہ دي سره نه جوړیږي، نه دا رور جوړیږي، نه د خور جوړیږي. دا تصور غلط دی او د عوامو پیدا کړی شوی یو غلط تصور دی او دین ځان ساتل پکار دی. دا ملګری تپوس کوي چې منګه سعودي کې یو او زمنګه ډیوټای له سحر وختي تلل وی، منګ پسې گاډي راځي. نو کومنګه خپل مسجد ته مزلزو چې هغه فاصله کې دی، اول ته جمع سره مسکو بیا زمنګ نه گاډي تلې وی. نو ویزي او خوا کې پم ته نو الته زموسکو د سحر وی دا درې مرز دا چلته یو کس امامتي ور کوي، مستقل امام داغي نشته، خو هغه کس جرابي اچولي. نو زما دا خیالي چې د په دې باندې مسنی کړي او د بخپی وینځلي. نو آیا زما دا سوچ صحیح دی او د دې سوچ په بنیاد باندې زما هغه په سیموس کول صحیح دي او که صحیح نه دي؟ نو جواب دا دی چې عام حالاتو کې خو په یو مسلمان باندې خو ګمان پکاري، خو لیکن چې کله په یو علاقه کې د داسې قسمه خبرو مثلا د جرابو باندې د مسې رواج وي نو بیا الته کې تش په ګمان باندې معامله ساتل نی پکار. دغه کس نه تاسو معلومات وکي، ورته وایي چې د جرابو باندې مسې څه حکم دی، په طریقه ورته وایي. بیا ته دا تاسو مو کوي چې تاسو مونږ لکه مجمع راکوي نو تاسو په جرابو باندې مسه کوي او خپې وینځي. نو کاغه درته وي چې ما خپې وینځلې دي نو بیا ورپسې تاسو مسکیږي، او کاغه وي چې ما مسه کړې د په جرابو باندې نو که تاسو هغه قایل کول شي چې زمونږ د پاره خیر دی تاسو مسه مکوي او خپې وینځي نو خور پسې جمع کوي، او که په دغه باندې هغه نه قایل کیږي نو بیا تاسو هغه پسې مزمه کوي. د دغه مز دا چون کې نه کیږي نو د دین بیا ځان له مز کوي. جی دا ملګری تپوس کوي چې کله بنده په مز کې قاعده باندې ناست وي او التحیات لله وی نو درمیان کې اشهد ان لا اله الا الله دې دوران کې دا ګوته اوچتول شي. نو د دې باره کې یو تپوس دا کوي چې د دې ګوتو اوچتولو طریقه څه ده؟ دا نور ګوتې به کلاو وي که دا به ورسره راغونډول شي؟ او دویم تپوس دا کوي چې کله دغه اشاره وشي نو د هغې نه پس به دغه ګوتې چې کومې راغونډې کړي دي نو دغه ګوتې به راغونډې وي او که نه بیا به واپس خورئ. او دریم تپوس دا کوي چې د دې ګوتو راغونډولو طریقه څه ده؟ نو جواب دا دی چې کله بنده التحیات وی
او دې ځای ته راورسي اشهد ان لا اله الا الله، نو سنت دا دی چې دا خچای ګوته او د خچای ګوتې سره بله ګوته دا دواړه راغونډي کی او د غټې ګوتې ویخلې راړي او دا مینځه ګوته او دا غټه ګوته دا دواړه یو ځای کې د دې سرونه اند دینه به داسې دایره غونتی جوړ شي او مسواکه ګوته دا به یوازې پاتې شي. نو په داسې طریقه باندې چې د لاس په پتون باندې پروت وي، نو چې کله اشهد الله لا سره به دا مسواکه ګوته اوچته کی او دا به اوچته اونیسی لا اله الا الله، نو الا سره به دا ګوته ښکته کی. نو طریقه دا شوه چې ګوتې راغونډول پکې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي او اشاره د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت ده. دوه خبرې وشوي. درېمه خبره چې کله دا اشاره وشي نو د هغې نه پس ګوتې کلاول پکار دي که په دغه حالت پرې خودل پکار دي. نو جواب د دې دا دی چې تر آخره پورې ګوتې دغه شانتي راغونډې ساتل پکار دي، ځکه چې روایاتو کې د ګوتو راغونډولو تذکره شته خو لیکن بیا د ګوتو کلاولو تذکره نشته. نو بهتر دا ده چې ګوتې آخره پورې راغونډې وساتلی شي څنګه چې د اشارې په وخت کې د راغونډې کړې وي. دا ملګری تپوس کوي چې امام په التحیاتو باندې په ړومبنای قاعده باندې ناستو او یو مقتدی راغی امام سره موس کې شامل شو، خو چې څنګه هغه راغلی کس التحیاتو باندې کې ناستو نو دې کې امام پاسېده، نو دې به التحیاتو وی او که به نه وی. نو جواب دا دی چې د دې مسلې دوه صورت دي. یو صورت دا دی چې مقتدی راغی کېناسته التحیات اووي، یو ټکی اووي یا دوه اووي یا د دې نه سیوا اووي او دې کې امام پاسېده، نو دله خو بهتر دا دی چې د التحیات اووي عبده ورسوله پورې او بیا پاسي ودرېږي او کنا پرې خود نو اوم سیده او کچری د شروع کړي نو بالکل تشهود او ناست سره امام پاسید نو بیا د التحیات او تشهود ویلو ضرورت نشته، د امام پیرویو کی او د امام سره دریم رکعت ته ودرېږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه نفاس کی وی یا حالت حیض کی وی او هغه معلم وی وړو ته قرآن پاک تعلیم ورکوي، نو په څه طریقه باندې به په دغه حالت د حیض کې یا په حالت د نفاس کې هغه تعلیم ورکوي؟ نو جواب دا دی چې فقهای کرامو دا لیکلي دي چې د حیض په حالت کې، د نفاس په حالت کې، د جنابت په حالت کې قرآن پاک په نیت باندې ویل دا حرام دی. البته چې کومه زنانه معلمه وي نو که هغه حالت حیض کې متبادل انتظام کولی شي نو هغې دپاره بهتره دا ده چې متبادل انتظام وکړي. که متبادل انتظام نشي کېدی او مجبوری راشي، ضرورت وي، نو بیا دغه زنانه معلمه د حیض یا د نفاس په حالت کې به یو کلمه وي. د فقه مشهور کتاب دی بحر الرائق، هغه عبارت ته واذا حاضت المعلمه فينبغي لها ان تعلم الصبيان كلمه وتقطع بين الكلمتين. نو چې یو کلمه ورته خي نو دا غي طریقه به داوی. مثال په تور باندې ماشومان ته سوره الفاتحه خي نو الحمد نو واړه ورپسې وي الحمد، نو دا بیا وی لله، ناغیب ورپسې لله، نو رب العالمین دا به رب العالمین چې اووی واړه ورپسې اوموي. داسې طریقه باندې که په عام روټین کې دی آیات وی وړو ورپسې آیات وی نو اوس دا یو آیات نشي ویلې، بلکې لیکلي دي فقهاو چې نیم آیات ویل ورله مناسب ندي، نو یو کلمه دی هغې ته وی واړه دی ورپسې وی. په دې طریقه باندې دی د حیض یا د نفاس په حالت کې د تعلیم والا سلسله د جاری ساتلو د ضرورت په وخت کې گنجائش موجود دی. دا ملګری تپوس کوي
چې یو کس د ماښام مونځ کو 3 رکعاتو نه پس هغه کېناسته عبده ورسوله پورې اوی نو هغه خیال نو او هغه پاسېده نو صرف دا کوپی د ځمکې نه اوچت شو او بیا کېناسته نو په ده باندې سجده سهو واجب شو او کنه نو جواب دا دی چې صرف په کوپو اوچتېدو باندې سجده سهو نه ده واجب تر څو پورې چې دی ودرېدلی نه دی چې ودرېږي او واپس راشي نو بیا په سجده سهو واجبېږي او د ودرېدو په اراده باندې چې لږ غوندې بره روان شي او کوپی اوچت شي نو په دې سره سجده سهو نه واجبېږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو قاری صاحب دی او تلاوت ښه برابر دی او شاته هغه زمینداران خلق ولاړ دی هغه پسې او د امامتي ورکوي خو دی ګیره کینچي کوي نو د دې مونځ څه حکم دی نو جواب دا دی چې کوم یو امام د یو موټی نه کمه ګیره کینچي کوي نو دا امام د پسې مونځ کول مستقل امام جوړول مکروه تحریمي دی. داسې کس مستقل امام نه دی جوړول پکار بلکې هغه له ترغیب ورکول پکار دی چې د دغه عمل نه منع شي ان بیا د هغه مستقل امام جوړول پکار دی او که داسې کس مستقل امام نه وي نو یو مزنم اتفاقی ورپسې کیږي په هغې کې څه حرج نشته جي. دا ملګری تپوس کوي چې د جمعې په ورځ باندې د جمعې د مونځ نه مخکې وروستو چې کوم سنت مؤکده دي نو د هغې په کولو کې به نیت کوم کولی شي د جمعې د ورځې به نیت کو او که نه د ماسپښین نیت به کو نو جواب دا دی چې د سنتو کې که فرض دي او که سنت دي د جمعې په ورځ باندې نو په هغې کې به د جمعې ورځې والا نیت کولی شي. دا ملګری تپوس کوي چې ملیشیا کې یو کس دی نو هغه تپوس کوي چې زمونږ سره خوا کې کمره کې اندوان دي نو هغه اندوانو یو تصویر کې خود دی او د هغې مخې ته څه فروټ وغیره ایږدي نو 2-3 ورځې هغه فروټ پراته نو بیا خرابېږي نو هغه یې غورځوي نو وي زه لاړ شم نو هغه فروټ راوالم او ویې خورم وي ما ته ملګري وایي چې دا مه خوره دا ګناه دی خو زه ورته وایم چې هسې خرابېږي نو دوی یې غورځوي نو ځکه یې زه رالم او خورم آیا د دوی خوراک جایز دی او که ناجایز دی نو جواب دا دی چې دا تصویر مخې ته فروټ کې خودل دا د بوت مخې ته د فروټ کې خودو مترادف دي دا د بوتانو په نوم باندې نظر و نیاز په حکم کې دي او د دوی خوړل حرام دي نو که څښا کېږي او که صفا کېږي که هر څه کېږي مسلمان کس له د هغې خوا ته تلل هم جایز نه دي او د هغې خوراک هم هغه دپاره حرام دی د دې نه ځان ساتل پکار دی جي. دا ملګری تپوس کوي چې د لیدر نه جوړې بټوې یا کوټ یا جیکټ په هغې کې مونځ ادا کول څنګه دي او د دې تپوس وجه دا ده که چېرې دغه لیدر والا اشیا چونکې د چمړې نه جوړیږي نو دا پته نه لګي چې دا د خنزیر د چمړې نه جوړ شوي دي او که د نورو مردارو زناورو د چمړې نه جوړ شوي نو جواب دا دی چې کله پورې موږ ته دا یقین نه وي چې دا د خنزیر د چمړې نه جوړ شوي اشیا دي نو د هغې استعمال جایز دی البته که د داسې باوثوق ذرایعو نه پته ولګي چې دا د خنزیر چمړه ده او دا یقیني خبره وي نو بیا خو د هغې استعمال به هر حال ناجایز دی که مونځ پکې کولی نه شي نو دغه شانتې هم استعمال د هغې جایز نه دی او د دې نه علاوه که نور زناور دي اگر که هغه مردار زناور ولې نه وي نو د هغې سرمن چې کله د دغې مرحلو نه راتیره شي چې هغې ته په عربی کې دباغت ویلی شي او د هغې عام مطلب دغه مثالي کیمیکل ورکول چې د هغې کې هغه بدبویي ختم شي رطوبت او نموالی ختم شي نو بیا هغې د باغت سره دغه چمړه چې د هر څه وي پاکیږي سیوا د خنزیر د چمړې نه چې هغه په کم شکل کې هم وي نو هغه به نجس وي. دا ملګری تپوس کوي چې کله یو انسان وفات کیږي یا د وفات نه مخکې هغه خپل سترګې عطیه کوي یا یو بل اندام عطیه کوي نو اسلام د دې باره کې څه وایي نو جواب دا دی چې داسې قسمه طریقې کار ناجایز دی او اسلام د دې اجازت نه ورکوي
بلکې داسې قسمه وصیت کول دا جایز نه دي. دې کې د مړي هغه توهین والا پهلو ده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې د مړي اډوکې ماتول داسې دي لکه د ژوندي کس اډوکې ماتول، یعنی چې مړي سره د کم سلوک کیږي نو دا داسې ده لکه ژوندي انسان سره چې هغه سلوک کیږي. نو د مړي نه سترګې وباسل یا داسې بل یو اندام وباسل چې مړي د هغې وصیت کړی نو دا وصیت کول دا جایز نه دي. دا ملګری تپوس کوي چې کوم جماعت وقف شوی نی نو په هغې کې مونځ ادا کول څنګه دي؟ نو جواب دا دی چې مونځ په هغې کې کیږي، د مونځ کېدو کې څه مسله نشته، البته فضیلت هغې مسجد ته حاصل دی چې کوم باقاعده وقف شوی وي، او که کوم جماعت وقف شوی نه وي نو د مونځ مسله پکې نشته، مونځ په هغې کې کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې په لاره باندې بنده ځي نو شوتې ورته وشي نو بیا هغه اوچی شي نو پته نه لګي چې کوم ځای ته شوتې شوي وي کوم ځای ته نه وي شوي، نو د هغې د پاکیت څه طریقه ده؟ او دویم تپوس دی دا کوي چې بعض اوقات د څه وجې نه بنده نه مزي خارجیږي او هغه کپړو پورې لګي، بیا وروستو کپړې اوچی شي نو پته نه لګي چې کوم ځای باندې مزي لګېدلې ده، نو د هغې د پاکیت بیا څه طریقه وي؟ نو جواب دا دی چې لاره کې کمی اوبه وي، ولاړې وي یا د باران اوبه وي نو د هغې شوتې دا پلیتې نه دي، دا پاکې دي. یا داسې باران وشي ګاډې خوا کې تیر شي بنده ته شوتې وشي نو دغه پلیتې نه دي، په دې باندې کپړې نه پلیتېږي. البته که چېرې یو ځای کې یقیني طور پلیتې اوبه لکه مثال په طور باندې ګټر اوبه لارې ته راغلي دي یا نالۍ کې اوبه دي او هغه یقیني طور پلیتې اوبه دي، په هغې کې د ګټرو اوبه وهیږي نو بیا هغې سره به کپړې پلیتېږي، او که وچې شي نو د هغې وینځل به هر حال ضروري دي، که هغه ښکاري او که نه ښکاري نو بیا کپړو بدلول ضروري دي. او که کپړو بدلولو صورت نه وي نو بیا د خپل یقین مطابق وینځل ضروري دي، چې کم ځای ته د یقیني او هلته شوتې شوي د په یقین مطابق هغه وینځل ضروري دي. دویم نمبر د مزي خبره ده. نو مزي دا پلیته ده، که د قدر درهم نه سیوا وي نو دې سره مونځ هم نه کیږي. نو په دې وجه باندې که د ملاعبت دوران وي که یا داسې د نظرونو بې احتیاطۍ په صورت کې مزي خارج شي نو د هغې ځای نشاندهي ځان سره یاد ساتل پکار دي، او په دې کې حد درجې احتیاط ضرورت دی. بعض اوقات کثرت سره دا خارجيږي نو هغه د درهم د مقدار نه سیوا شي نو کپړې بیا مستقل پلیتي وي. نو په دې وجه باندې که د ملاعبت نوبت وي نو هغې کې کپړې بدلول پکار دي، او که د بد نظرۍ وجه وي د هغې نه ځان ساتل پکار دي. دا ملګری تپوس کوي چې بعضې عاملان داسې یو قسم له تعویض کوي چې هغه خپل تعویض چې کله وکړي نو هغه کس ته چې چاله تعویض ورکوي هغه ته ووایي چې دا تعویض به ستا په غاړه باندې وي نو ته به د مړي خوا ته نه ځې، نفاس والا ښځې مخې ته به نه ځې وغیره. نو دی وایي چې زمونږ لږه مجبوري ده، یو باجي ده نو هغه نفاس په حالت کې دي او هغه کلاس ته پړاول غواړي، او په هغې کلاس کې بعضې بنات داسې دي چې هغه دغه تعویض په غاړه باندې دی. نو هغه وایي چې موږ د دې خپلې باجي مخې ته ځو د تعویض په موجودګۍ کې. نو دی وایي چې شریعت کې د دې څه حقیقت دی، آیا د دې باره کې څه حقیقت شته او مو که نه؟ نو جواب دا دی چې د دې تعلق چونکې عملیاتو سره دی نو په دې باندې به عاملان لږ ښه پوهېږي چې آیا دا تعویض والا کله نفاس والا زنانه ته مخامخ کیږي نو د څه قسمه نقصان اندیشه ده، نقصان کومه درجه کې دی او اندیشه څومره درجه کې ده. نو چونکې د دې تعلق د شریعت حکم سره نه دی، لکه څنګه چې ډاکټر وي او هغه یو مریض ته ووایي چې ته په دې مرض کې مبتلا یې او که تا اوبه استعمال کړئ نو دا مسله جوړېدی شي، نو هغلته کې د ډاکټر خبرې له ترجیح ورکولی شي.
وغیره وغیره. نو دې ځای کې تاسو هغه عامل سره کله رابطه وکړه او هغه نه معلومات وکړو نو دا به ډیره بهتره وي.